عزتمند مسلمانانو د انسان ته وګورئ د الله جل شانه عبادت کوي فدونه کم قد کی او په دومره تکلیف سره او د الله جل شانه نافرمانی کوي د الله جل شانه حکم ادا کوي. مونږ په یو وخت کې هم الله جل شانه انسانانو نه دی معاف کړي، یو وخت کې معاف کړي دی. هغه وخت هغه دی چې انسان پکې ځمکه او اسمان نه پیژني، هغه وخت کې انسان ته مونږ معاف دی. او تاسو ته پته ده هغه کم وخت چې انسان پکې ځمکه او اسمان نه پیژني، هغه وخت ځنکدن دی. عزتمند مسلمانانو، ځنکدن په وخت کې صرف د انسان ته مونږ معاف دی، نور انسان ته مونږ معاف نه دی. په یو موقع په یو حال کې هم ورته معاف نه دی. کو دی په ولاړه نشي کولی په ناسته به یې کوي، کو په ناسته نشي کولی نو په ناسته به یې کوي، کو په ناسته نشي کولی په اشاره باندې به یې کوي، د سترګو په اشاره باندې به یې کوي، د ګوتو په اشاره به یې کوي. لیکن الله جل شانه مونږ ته نه دی معاف کړی. عزتمند مسلمانانو، کو دی اودس نشي کولی دی به تیمم وهي، دی به مونځ کوي، خو لیکن د مونځ معافي انسان ته نشته دی. نن په وړه وړه خبره باندې مسلمانان مونځونه قضا کوي. نن جمعتونه خالی پراته دي، کوڅې محلې او بازارونه ډک پراته دي. کلم د الله جل شانه نافرمانی شروع ده، کلم د الله جل شانه حکمونه ضایع کیږي. د چا په تندر کې تیواله هم ناراضي. او الله جل شانه لومبه مونږ پرس کړی دی په ټولو حکمونو کې. او چې فرض کو الله جل شانه خپل محبوب صلی الله علیه وسلم عرش مولا ته وغوښتو، الته وتورکو. او انسانان د دې نه دونه غافل دي، په وړه وړه خبره باندې انسانان مونږونه قضا کوي. او حدیث مبارک کې راځي د قیامت پر ورځ به الله جل شانه لومبه د مونږ حساب کتاب کوي. د چا چې مونږ سره پوره رو دغه باقی اعمال هم پوره روزي. او زمونږ مشران یو مثال پیش کوي چې یو بالا نه خلاصېږي وي غاړه غټۍ ورشه، مرګ نه خلاصې اسې هم نشته. یو ورځ به اسې هم ځو کله چې انسان مړ شي د ده کې یو چینجې الله جل شانه پیدا کړي، نورې چینجو ته دعوت ورکړي، راځه زمونږ دپاره شکار میلاو شو، زمونږ دپاره هغه سیس پیدا شو کوم چې زمونږ د خوراک دی. نور چینجو ته دعوت ورکړي، په ده باندې اړام شي، د پوزه خاورې شي، د سترګې خاورې شي، د تمام اعضا خاورې شي، خېټې وچوي، دومره بدبویي. کو چرې دا قبر اوس پړلی شي د انسان به 15 ورځې روټۍ ته زړه ونه شي، دونه سخته بدبویي. چې زمونږ حقیقت قبر دی، چې زمونږ حقیقت مرګ دی، نو بیا ولې مونځ نه کوو؟ بیا ولې په مونځونو باندې خپې راکاږو؟ بیا ولې د الله نافرماني کوو؟ عزتمند مسلمانانو، مونږ یو اهم فریضه ده. الله جل شانه به دې حساب کتاب مونږ او تاسو سره کوي. نن کو زه یو مونږ قضا کوم، یو مونږ قضا کوم، دا ما پسې درج کیږي. دا کرامن کاتبین چې زما په دې غسه وګه او په خی وګناسي د الله څخه لپاره مقرر کړی دي. دا د الله جل شانه په دې مقرر کړی چې انسان ښه او بد لیکي. دا رجسټر به ما تاسو ته حواله کیږي. بیا به موږ د خپل رجسټرونو او د خپل عملنامونو انکار کوو چې الله پاک دا هو زمانه ده. وس الله جل شانه مقرر کړی ده. الله جل شانه ژوند صحت را کړی دی. الله جل شانه ښځې او بچي را کړي دي. دا د الله جل شانه په نافرمانو کې نه تیرو، نشته کړیو. زمونږ څه حیثیت دی؟ زمونږ د یو نطفې نه الله جل شانه انسان پیدا کو او د نشته کړو ښځه او بچي الله جل شانه را کړي، تمام څیزونه الله جل شانه را کړي. بیا ولې مونځ نه کوو؟ مونځ الله جل شانه لومبه فرض کړی. عزتمند مسلمانانو، راځئ چې د الله جل شانه نه توبه وباسو. کوم مونځونه قضا شوي هغه مونځونه قضا راوګرځو، ځکه د مونځ معاف کېدن نشته دی. مونځ حساب کتاب الله کوي. راځئ چې د نفلونو په ځای باندې خپل فرایض هغه د هر مونځ سره یو فرض قضا کوو. نو الله جل شانه به زمونږ ذمه فارغه کړي. هسې نه چې الله جل شانه هم ځان ته وبلي او د دومره ګناهونو سره لاړ شو چې الله ته بیا وایي الله واپس که، الله ما واپس که، زه به دنیا ته لاړ شم، تمام پیسې به ستا په نوم ورکړم، الله دا ځواني دا صحت به ستا په دین باندې قربان کړم، الله دا زندگی به ستا په دین باندې قربان کړم. الله جل شانه فرمایي بنده تعالی ما عقل درکړی، زناور کې عقل نشته دی، هغه هیڅ حساب کتاب نشته دی، ماشوم عقل کمزوری دی، هغه هیڅ حساب کتاب نشته. عزتمند مسلمانانو، موږ تاسو له سوچ عقل سمج الله را کړی. ځان دپاره ښه لاره خوښو، ځان دپاره ښه خوراک خوښو، ځان دپاره ښه جامه خوښو، ځان د خپلو د بچو دپاره ښه څیزونه خوښو. الله جل شانه عبادت هم ښه وکړو چې الله جل شانه ښه عبادت خوښوي، خالص ښه عبادت خوښوي چې هغې کې په خپلې طریقې سره وشي، په احسنه طریقې سره وشي، ښه عبادت الله جل شانه ته خوښوي.
راځي چې الله نه توبه وباسو نن څونه منځونه قضا شوي هغې کفاره د هغې قضا راوګرځو او الله جل شانه دې زموږ د باقي زندګي د خپلو حکمونو او د نبي اسلام په طریقو باندې تېروي. الله تعالی د عمل کولو توفیق